سلورم کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر میلاو شو د جماد الاولی میاشوا دا الله پاک پیغمبره دو قبیلې دی واغې په مدینه منوره باندې د حمله کولو اراده کړې ده چې یوې قبیلې ته بني محارب ویل شي او بلې ته بني ثعلبه ویل شي د دوه قبیلو اتفاق کړی دی په مدینه منوره باندې حمله کوي په مسلمانانو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راجمع کړو وی راځي مخکې د دین چې هغه په موږ حمله وکړي چې موږ په حمله وکړو دا خبره یاد وساتئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته هم په خپل ژوند کې په کافر باندې لومبه حمله نه کړې خو چې یا کافرو حمله کړې د نبی علیہ السلام دا غي جواب کړی دی یا د کافرو د طرف نه د حمله کولو اراده شوی د نبی علیہ السلام په سکړی دا حمله کړی دا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راورسېد دا دوه قبیلې د کافرو چې په مدینه منوره باندې حمله کول غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور سو صحابه کرام راجمع کړو وی راځي چې مخکې د دین چاغي په مو حمله کې چې موږ په حمله وکړو او د نجد په طرف باندې روان شو دا ډېر وګت سفر وو دی غزا ته غزوه ذات الرقا ویل شي ذات الرقا رقا په عربی کې د چیرړو ته ویل شي د کپړې د ټوکړي چې کومې چیرړي نو دې ته ذات الرقا ځکه ویل شي چې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي په دې غزا کې سفر وګدو نو د سفر د وجه نه زمون خپې وچاو دي وشلې دي سرمنې زمون د خپو وشلې دي نو موږ به دا ټوکی راغستل کپړې به راغستل موږ به خپې تړلې نو په دغه چیرړو موږ د خپې تړلې د دې وجه نه دې غزا ته غزوه ذات الرقا ویل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل سلور سو صحابه کرامو سره روان دي نو چې کله هلته نجد ته ورسېدل نو هلته یو غاټه رااله یو دشت رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایي دلته کې لږ آرام کو ځکه مخامخ کافر دي سحر به بیا ترتیب برابرو خو دلته آرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابه کرام مقرر کړو یو عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ او دویم عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ د دوه صحابه کرام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی تاسو به د شپې چوکیداری کوئ نور صحابه کرام په دې دشت کې اودشي تاسو به د شپې چوکیداری کوئ چې صحابه کرام اودشو د دوه مشوره وکړه دا وی دوه په ټول شپه سبي خو خو نیمه شپه به یو چوکیداری کوي او بل به اودشي او نیمه شپه بیا د بل چوکیداری کوي او بل به اودشي د عمار بن یاسر رضی الله تعالی د شپې اخري حصہ په نمبر کې رااله او عباد بن بشر رضی الله تعالی فرمایي د شپې اوله حصہ کې به چوکیداری وکړه صحابه کرام اودشو او عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنهم اودشو عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ ولال د چوکیداری کې خو چې دا شپه شو کړه وسه به داسې ولار یما خو شپه دا تور تیار ده تنهایی ده چفواله ده راځه د خپل رب سره بزال لګ مناجات وکما چوکیداری به هم کوما او د خپل رب سره به خبرم کوما نو په مانځ باندې ودرېدو نیت او داسې وکړو او نیت وتړو په مانځ ودرېد چې کله په مانځ باندې ودرېد د کافرونو یو تن سي کول ویل دي چې د مسلمانانو یو تن ولاړ دی هغه پوه شو چې دا د مسلمانانو چوکیدار دی بس په تیاره کې غلی راغی او د لرې نه په عباد بن بشر رضی الله تعالی عنہ د غشي گزار وکړو چې د غشي گزار وکړو او عباد رضی الله تعالی عنہ د الله تبارک وتعالى سره په مناجات کې په مانځ کې سورته شروع کړه د قران لګیا دی نو چې دا غشه په اولګید کنه نو دا غشه د ځان نه داسې راوغه راويستو شرط ورته وکړو مونږ مات نه کو په مانځ باندې ولاړ دی دی بل کافر په بل گزار د غشي وکړو چې بل گزار وکړو بل غشم بالکل ټیک ټاک راغو د په جسم کې ورننه وته د بیا په مانځ باندې ولاړ د مونږ ماتې نه هغه غشه د ځان نه راويستو شرط ورته وکړو چې دریم گزار په وکړو کنه دریم گزار د غشي نه غدرم غشم د ځان راويستو سیټ ورتاو کو خو مونږ لږ مختصر کو وی کې دیشي زدا غشرال مد ځان ورتاوم زمانه به دغه شانتي روخوزي په مانځ کې به شهید شمه او کافر به حمله وکړي په نبی اسلام او صحابه کرامو ځکه چې هغه ودی خبر بنش نو مونږ را مختصر کو وی نبی عليه الصلاه والسلام راته فرمایي چې تاسو به چوکیداری کوئ اسنه چې زنه چوکیداری حق ادا نه کوم نو مونږ را مختصر کو نو چې مونږ را مختصر کو نو سلام یې وګرځاو نو یاسر عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہ راويخ کو غیر راويخ کو عمار رضی الله تعالی عنہ عمار پس چوکیداریو کې زخمی شوم
زه زخمی شوم. هغه چې وکتل د عباد رضی الله تعالی بدن په وینو کې سور دی، وینه ته بهیږي، بس اخري ټیم دی، لږ فت په وینو کې دی. عمر رضی الله تعالی ته وایي عباده چې ته په اول غشي ولګېدې تا زه راویښولم ولې نه؟ زه دې ولې نه راویښولم؟ نو عباد رضی الله تعالی ته فرمایي وایي عماره ما یو صورت شروع کړی و، ما په مانځه کې د قرآن یو صورت شروع کړی و، ما نه غوښتل چې دا صورت زما نه په نیمه کې پاتې شي. زه د خپل رب سره په خبرو کې وم، ما له هغې یو خوند راکړی و، زه د غشي په درد باندې نه یم پوهېدلی چې زه په غشي لګېدلی یم. وی بیا مې دا مونځ ذکر مختصر کو، ما وی چې هسې نه کافر په نبي علیه السلام حمله وکړي. دا صحابه کرامو مونځونه وو، دا د هغې مونځونه وو. هغه چې به په مونځ باندې ودرېدو هغې به ویل وي زه د الله سره ډایرک خبرې کوم. دیو جن حدیث مبارک کې راځي کنه، وی کله چې په مانځه باندې ودرېدې کنه نو دا په زړه کې راوله چې زه الله وینم. چې کله په مانځه باندې ودرېدې نو حدیث مبارک کې راځي دا په زړه کې راوله چې زه الله وینم او الله ما ویني، زه الله وینم او ما الله ویني، زه د الله سره خبرې کوم ډایرک لګیایم. او وی کو داسې نشي راوستی په زړه کې چېرې زه الله وینم، نو کم از کم دومره خو په زړه کې راوله چې الله ما ویني، الله ما ویني، دا خبره په زړه کې راوله که ده. نو د صحابه کرامو منځونه داسې وو چې د هغې عقیده جوړه وه چې په مانځه به ودرېده وایي زه الله وینم او زه ورسره خبرې کوم. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. یا زمونږ منځونه دي که نه بار به هېڅ سوچونه او فکرونه نه وي، خو چې په مانځه باندې ودرېږو نو د خپلو دوکانونو حساب، د خپلو پټو حساب چې څه سوچونه او فکرونه یې هغه به مونږ ته راشي. ډېر کله ته ما نه خلک تپوس کوي وایي مولانا صاحب په مخه مونځ کوم او ما ته پته نه لګي چې 4 رکعته مې وکړو که 3 مې وکړو. هلکه کله کله دا سوچ راځي، نه کله کله نه، خو چې په مونځ ودرېږم پته راته نه لګي. نو دا زمونږ د منځونو حالت دی. بیا د دې غزا نه چې کله واپسۍ کې نبي علیه الصلاة وسلام راتو نو یو ځای ته راورسېدل، غرمه ټیم و. نبي علیه الصلاة وسلام داسې د کیکر بوټي د لاندې سملاستو، غرمه ټیم و. صحابه کرام ځان له خواره شو، څوک د یو بوټي په سوري لاړو، څوک بل بوټي ته لاړو، خواره شو. صحابه کرام ځان له سورو ته لاړو چې آرام وکړي. نبي علیه السلام داسې د کیکر د بوټي د لاندې اوده شو او توره خپله راواغسته، داسې د کیکر هغې بوټي ته یې ځوړنده کړه. یې ځوړنده کړه. په دې کې یو کافر موکه وکتله چې نبي علیه الصلاة وسلام اوده دی او یوازې دی، خوا ته یې څوک شته نه او توره یې سر ته هسې پرته ده. کافر راغی او توره یې راواغسته. چې توره یې راواغستله که نه نو د نبي علیه الصلاة وسلام پوه شو، سترګې وغړېدې. چې وغړېدې دا کافر ورته وایي څوک په دې زما نه اوس بچ کړي، زما نه به دې څوک بچ کړي. د نبي علیه الصلاة وسلام په خوله باندې الفاظ راغلي الله، څوک مې به درنه بچ کړي؟ الله. د بخاري شریف حدیث مبارک دی، نبی علیه السلام وفرمایل الله مې به درنه بچ کړي. چې څنګه نبی علیه السلام وفرمایل الله نو د هغه باندې دومره روب راغی، داسې په لړزېدو شو، توره ترې ورتاوه شوه، توره ترې ورتاوه شوه. ځکه د دې لفظ الله ډېر روب دی، د دې ډېر زور دی. نو هغه توره ترې ورتاوه شوه. ته د کافر په مخ کې باندې چغه کړه الله یا نری تکبیر چې بابا باندې څومره یاره راځي. دا توره ترې ورتاوه شوه. چې ورتاوه شوه نبي علیه الصلاة وسلام روچته کړه. چې نبي علیه الصلاة وسلام روچته کړه، نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل تا به زما نه اوس څوک بچ کړي، اوس په تا زما نه څوک بچ کړي؟ نه کافر ورته زما بچ کوونکی نشته، زما بچ کوونکی نشته دی، بس تا مرضي ده چې په وجنې مې او که ژوندی مې پرېږدي. نبي علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل زه معاف مې کړئ، زما معاف کړئ، ستر تم نه وام. اگر چې تا زما د قتل اراده کړې وه، اگر چې ته زما قاتل یې، خو زه دې معاف کوم ځکه ما ترې لاسه ویلي نه دي، ما معاف کړي، ځه ته معاف یې. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دغه کافر بیا مسلمان شو، بیا مسلمان هم شو.